بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سورة المجادلہ مدنی سورت تے تلاوت اعتبار سرات پنزوسم سورت، نزول اعتبار سرا یوسل پینزم سورت. سورت المنافقین نرست نازل شوه. ربط دی سورت مخ کی سورت سرا، مخ کی سورت کی ترغیب الانفاق والجہاد، دی صورت کی زجر دے بخلا ولا او هغه کسان لرا چې مال نه لګئی په تنظیم د جماعت. دویم مخ کی صورت کی بیان د رسالت او دی صورت کی بیان د ذکر د توحید ته. دعوت صورت الزجر للمنافقین الذين يفسدون امر المؤمنین، اور رد پر رسومات باطلو. موضوع د صورت بیان و فرائض الجماعت سیاسیہ، د سیاسی جماعت فرائض اغدادی چې خلکو د مشکلاتو نه بزان خبري و دائرت و اختیاراتیم او د غوی د اختیارات و دائره صدا. حاصل د صورت خلاصہ دی صورت کې درې اوامر دی مومنانو ته په لفظ د یا ایو الذین آمنو سره. اول امر پر 9 آیت کې، دویم 11 کې، دریم 12 آیت کې. درې زجرونه دی منافقانو ته په لفظ د علم ترى سره، 9 آیت کې او 8 آیت کې او 14 آیت کې. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله السمیع مجادلتها، هغه ذات چوریدون کې د مجادله د خزه. الرحمن بنزول السورة فی الدنیا، الرحیم بکفارتها. دا یو خزوا خوله بنت ثعلبه، بعضی وی نوم د دې جمیله وا. خاوند اوس ابن صامت و عباده ابن صامت رورو. د ولی دلا دی خاوند دا خز او دی منځ کاو او دا خسته وا. هر کله چې سلام مو ګرځاو د دین مطالبه وکړه، دیم انکار وکاو، غوسه شوا. نو دا سړی غوسه شو، زهار وکړو، ته په ماده سه لکه مور پشان. نو نبی علیہ السلام تدا خزر اغلا ورته انه سن تزوجنی وانا شابتن، اوس ما سره نکاح کړه ز ځوان او مرغوب فی ما سره مینوا. او زما عمر ډېر لاړ، بچی می پیدا شو، زوس په د بوچو ما سره زهار کو. زهار جاہلیت زمانہ کې زهار داسو چې د رشتو مور پشان به غنلا. الله ہدایت نازل کا. قد سمع الله قول التي تجادلك، فتحقیق سرا واورے دل الله تعالی وینا داغه خزه تجادلك تحاورك چتا سره خبرې کوي. فی زوجها فی شان زوجها پبارد خاوند دی کی. وتشتکی الله او شکایت کوي الله تا شدت حالها د سخت حال. والله یسمع تحاورکما، الله اوري خبر استاسو دواړو چې تاسو جواب ورکړو چې انتظار کوو چې الله حکم راولي. ان الله یقینا الله سمیع اوریدن کې ده، بصیر لیدن کې ده. الذین دا حکم ده،
الذین ها کسان یظاهرون منکم چې زهارو کستا سنا من نسائهم د خزو د دوی سرا من نسائهم من زوجات ما هن ندی دوی امهاتهم من د دوی حقیقتا ان امهاتهم ندی من د دوی الا الله مگر هغه ولدنهم چې دوی زیګولې دي مور دی هغه د چې ته زیګولې په زهار باندې دا خزم مور کیږي نه دلته وتا چې اعتراض وارد دلته حسر راغی ان امهاتهم الا الله ولدنهم من دې ندي مگر هغه چې ته زیګولې چې دوی زیګولې دي نو بیا خو رضای مورم وتا خو مور نشوا اول ته خدای ورته مور ویلې دا و امهاتکم اللاتی ارضعنکم سورۃ النساء دری شاید دیم د نبی علیہ السلام بیبیانو ته مین دی ویلی وازواج امهاتهم دیر معلومیږي چې دا مین دي او بدلته الله وایي چې مین دی هغه دي چې ته زیګولې نور مور نشته جواب دار دلته قصر په نسبت سره خزه ته ده چې خزه سره جهار وکړه هغه به مور غنل الله و هغه مور نه ده دغه مور ده نه په د معدا نه کوي د کل معدا نه په نه ده بلکې د بعضی معدا نه پیدا وانهم یقینا لا یقولون خما خوای منکرا من القول منکر ونا وزورا د دروغو خزه تمور وای دروغ وای وان الله یقینا الله لا فو نافقون کې د غفورن بخون کې والذین کسان یظاهرون من نسائهم چې زهارو کې د بیبیانو د دوی سره ثم یعودون بیا را واپس لما غسل را قالو چې دوی ویل دي فتحریر رقبه لازم ده په دوی باندې آزاد ول د غلام مطلق زمان پنه شابی وینا مؤمن وای منګ وای مطلق په اطلاق پاتې کیږي او مقید په تقیدی او شافعی سے وای مطلق په مقید حمل کیږي ال تبل ځکه مؤمنه راغلی نو دلته مؤمنه مراد ته منګ ویل ته مؤمنه ده او دلته غیر مؤمن مطلقا من قبل ان یتماسا مخکې د دینه چې د ور سره جماو کی الحمدلله يهديكم الله ويصلح بالكم در غلام ازدول به د خزه سره د جمانه مخ کی ذالکم دا غسدی تو ازو نبی چې تاسو ته نصیحت در کول کیږي باغی والله الله تعالی بما پس تعملون چې تاسو کوي خبير خبردار دی ومن لم یجد چا چې غلام پیدا نه کا پس یا مشارین پد لازم دی روزه د دوه میاشتو متتابعین پر لا پسی من قبل ان یتماسا مخکې د دینا چې جماو کی خزه سره ومن لم یستطع کسوک د دوه میاشتو طاقت نه فیتام 60 مسکینا خوراک باور کیس پیتو مسکینانو تا هر مسکین ته نیمه پیمانه د غنم او یا یو پیمانه د کجورو یا د اوربش واجب ده چې دا بم د جمانه مخ کې کوي او کچره په منځ کې جما هم وکړه نو بیا را ګرځول دوباره نشته ځکه دې سره من قبل ان یتماسا نه دی ځکه ذالک لتؤمنو دا دې لپاره چې تاسو ایمان راوړی په الله او پر رسول الله او دا حدود د الله دی او شته کافرانو لپاره عذاب دردناک ان الذين يقيننا كسان يحادون الله ورسوله چې مخالفت کوي د الله او د رسول د الله کوبیتو هلاک بکړې شي کما کوبیت الذين لکسنګا چې هلاک شوی دا کسان من قبلهم چې مخکې د دوی نو وقد انزلنا پتاقی سره منازل کړي دي تنا بینات انکارا وللکافرین استکا پیرانو د پار عذاب موین عذاب ذلیل کون کې یوم باغ ورځ یا باسو مولا او چې الله برا پاسې دوی جميعا ټول وینبئهم پس دوی به خبر کی بما پاس عاملو چې دوی سکړي
احصاه الله ونسو شمیرلی دی هغه لره الله تعالی ونسو دوی هیر کړي دي خدای نه دی هیر والله الله تعالی علی کل شیء شهید پارسیز گواه ده علم ترى تنګوري ان الله یقینا الله یعلم پویږي ما باغ سيزونو په سماوات چې اسمانونو کې دي و ما باغ سيزونو په الارض چې پزمکو کې دي ما یکون من نجوا ثلاثه نشتا د پټو خبرو کوونکو نادرې تنان الا هو رابعهم مگر الله سلورم د دوی ده او نشتا پینځه مگر الله شپږم دا غي ده او نکم د دینا او نزیاد د دینا الا هو ما مگر الله د دوی سره ده اينما كانوا کمزه چې دوی ثم ينبئهم بیا الله خبر کی دوی بما پس عملو چې دوی سکړي یوم القیامت د قیامت پرس ان الله قینن الله بكل شيء علیم پرسیس پویا ده الم ترى تنګوري للذین کسانتا نو چې من شوی دی ان نجوا د پټو خبرونه په خپل منځونو کې دو پټي خبرې کوي دریم شک پیدا شي لکه چې مال مشوره کوي ثم يعودون بیا دوباره راوړي لما خبرو تانو انو چې دا غیر من شوی ويتناجون پټي خبرې کوي بل اسم د ګناه او عدوان د تجاوز وماسیت الرسول او د مخالفت د رسول وإذا جاءوك چکلتا تراشی حیوکا بما لم یحییک بالله تا ته سلام ما چي پاغه طریقې سره چې سلام نه دی چولې تا پاغه الله الله حکم نه کړ السلام علیکم بځه السلام علیک وای ويقولون وای پیان پوسم ځانونو سره لولا يعذبنا الله ول خدای مونږ نه عذابای بما پاغه خبرو نقول چې مونږ وایو حسبهم جهنم زید او سیدو د دوی جهنم ده جزاء یسلونا داخلي کی بای تا پبیسل مسیر ډیر بد زید ورتلو ده الذين كسانا منو چی مان راوړې ذات تناجتم چکلا یو بل سره پټه خبرې کوي پلات تناجو پټه خبرې مکوي بل اسم په ګناه ول عدوان په تجاوز وماسیت الرسول او رسول صلی الله علیه وسلم په مخالفت وتناجو پټه خبرې کوي یو بل تا بل بر په نیکي سره وتقوا پرهیزګارۍ سره بر ادا د فرایض تقوا ترک د معاصی او بل تویدا کار مکوا دا غلط دی واتقوا الله الذي دا غزات نو یریږي لای چای تا تو شرون تاسو به جمع کیږي انما النجوا یقینا پټه خبره د اسم او د عدوان من الشیطان د شیطان ندی یحسن الذین دې د پارا چې غمجن کی دا شیطانا کسان چې ایمان راوړي وليس بضارهم شیئا نده دا شیطان ضرر رسون کې دوی ته د اچي الا باذن الله مگر د الله په علم او قضا وعلى الله خاص په الله باندې فليتوکل المؤمنون بر وسدیو کی مؤمنان یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا قیل لكم چکل ویلشی تاسو ته تفسحوا فی المجالس فراخیو کوي په مجلسونو کې مراد مجلس د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ففسحوا تاسو پراخی کوي یفسح الله لكم الله به پراخی راولي پتاسو مجلس تاسو کراشي کزیم لک خوځيګا را خوځيګا چې هغه احساسو کې چې زما په ورته خوشاله شو وإذا قيل انشزوا فانشزوا او چې کله ویلې چې پورته شي پنشزوا بیا پورته کېږي يرفع الله الذين اوچت کړي الله کسان چې ایمان راوړل تاسو نه او هغه کسان چې د علم خاوندان دي درجاتن په درجو الله تعالی بما پاس تعملون چې تاسو کوي خبيرون خبردار دی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا ناجیتم الرسول چکلا تاسو اراده وکړه د پټو خبرو د رسول صلی الله علیه وسلم سره فقدموا بین یدی نجواکم صدقه وړاندې کوي مخکې د پټو خبرو تاسو نه صدقه ورکوي بیا پټي خبرې کوي صدقه په معنا د هدیه سره ځکه نبی علیہ السلام باندې صدقه بند وکړه ذالک خیر لکم دا غره د استاسو د پارا او طهر پاکیزه ده فإن لم تجدوا کدا نمای پین الله غفور رحیم الله بخون کې مهربان ده
اشفقتم ما تاسو ویریږئ د فقرنا ان تقدمو چوڑان دې کوي بین یدی نجواکم مخکې د پټو خبرو تاسو نه صدقه فاذ لم تفعلوا کچره تاسو دا کارونه کو وتاب الله علیکم او الله سپکواله را وستو پتاسو می کوي خیر دې ضروری نه ده واقی مصلاتا منذ دروي او زکات ور کوي او د الله تابعداري کوي او د رسول الله والله خبير الله خبردار دې بما پغس او تعملون چې تاسو یې کوي علم ترى تن ګوري للذین کسان تا تولوا قوم چې دوستی کوي د داسې قوم سره منافقان یادای چې د داسې قوم سره دوستی کوي غضب الله علیه چې خدای په غضب کړي يهوديان یادای ما منکم ندی دوی تاسو نه مسلمانانو ولا منهم نداغوی ندی ویالپونا قسمون خری علی الکذب په دروغ او هم یعلمون او دوی پویږي چې دوی دروغ وایي عد الله لهم الله تیار کړی دی د پاره عذاب سخت انهم یقینا دوی ساډر بد ما سکان یعملون چې دوی سکړي دي اتخذونی ولید ایمانهم قسمنا جنتن وقایتن ډال فصدوا خلقی من کړي دي ان سبیل الله د الله دلارنا فلهم عذاب مهین اشتردی د پاره عذاب ذلیل کون کې لن تغنیا د ببن کی د دین اموال او مالنا د دیو نو اولادنا د دی من الله د الله د عذاب نه شاید شه اولائک دا کسان اصحاب النار مرګری د اور دی هم دوی بپیا په دی اور کې خالدون همیشه یوم یبعثهم الله هغه ورځ باندې چې راپورته بکی دوی الله جميعا ټول ويحلفون له قسمون بخري الله تا كما يحلفون لكم کسنګ چې قسمون خوري تاسو ته ويحسبون دوی بګمان کوي انهم على شيء چې دوی پس شي دي یو کار باندې دي په یو دین الا خبردار انهم یقینا دوی هم الکاذبون هم دوی دروغ وایونکي دي دروغ وای پیس کې نه دي استحوذ علیهم الشیطان غلبه کړی دا په دوی باندې شیطان فانساهم پسیر کړی د دوی نه ذکر الله د الله ذکر اولائک دا کسان حزب الشیطان د شیطان مرګری دي الا خبردار ان حزب الشیطان یقینا دلا د شیطان هم الخاسرون هم دوی تاوانیان دي ان الذين يخننا کسان یحادون الله ورسوله چې مخالفت کوي د الله او د رسول اولائک دا کسان فی الازلین په هغه خلقو کې دي چې ذلت دوی ترسيږي كتب الله والله لیکلی دی لوح محفوظ کې لاغلبن نو رسولی خامخا بغالب کې گمزه او پیغمبران زما بالحجه والسيف ان الله یقینا الله قوی د قوت والا د عزیز د غلبه والا لا تجدو تم پیدا نه کې قومن د قوم یومنو چې ایمان لري بالله بالله والیوم الاخر او ورځ د اخرت او بیا هم یوادون من حد الله ورسوله مینا کوي دوستی کوي دا چا سره چې د الله مخالفت کوي او د رسول حد الله ورسوله خالف الله ورسول ولو کانوا او اباهم اگر کپلاران د دوی ابناهم بچی د دوی او اخوانهم یا ورونه د دوی او عشیرتهم یا خپلوان د دوی پوښوي چې د الله او د الله د رسول مخالفت کوي کپلاری کزوی کروري کخپلوانی دی ور سره دوستی نه کوي تاسو په دې خبره پوښتنه ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ پلار دایو اجا بدر پورس ذکر د رسول الله مخالف یا بچی ابو بکر صدیق رضی الله عنه زویو ور کافر سره راغله ورته پلارا بدر کې تاسو کرته مخې لراله خو په گزار مې در باندې نه کاو چې پلار دې پلار باندې څنګه گزار ابو بکر ته بچیا بیا ایمان راوړو قسم دې عزت پس میټیر زین ولټول چې مخې لبرا شو دا سر بدر نه قلم یا بورونه مصعب ابن عمر دا صحابي دی د ضرور بدر کې اسیرو بندیانو کې لاسونه تړل مصعب ابن عمر په تیر ورور لګ مخلاص کدي ته وګوره
مصعب ابن عمر ورته وایي ته مې ورور نه یې دا چا چې تړلی یې دقه مې ورور ہزار خویس کے بیگانہ خدا باسد فدا یک بیگانہ کے اشنا باسد یا خپلوانی قبیله بدر بندیانی نیولی دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورته وایي نبی علیہ السلام ته ما ته اجازت وکړه زه به خپلوان ووجنم علي رضی الله عنه به خپلوان ووجني ابو بکر به خپل خپلوان ووجني عثمان خپل خپلوان ځکه ستا مخالفت یې کړی دې ته دین وایي او دې ته حب ایمانی وایي اولئک دا کسان کتب الله لیکلی دی ثابت کړی دی په زړونو د دوی کې ایمان وایدهم خدای دوی مضبوط کړي دي بروح منه په وحی سره د طرفه ويدخلهم داخل کړي دي جنتونو ته به داخل کی تجربه یې با من تحت الانهار لاندې روانو دا غینه نهرونه خالدین فیها همیشه به پدې کې رضی الله عنهم الله راضي دی د دوی نه ورضوا عنه دوی برازي شي د الله نه اولئک دا کسان حزب الله د خدای ډله ده الا خبردار ان حزب الله یقینا د الله ډله هم المفلحون هم دوی کامیاب دي سورۃ الحشر مدنی سورت تلاوت اعتبار سره 950 نزول اعتبار سره یو سورۃ البینہ نرست نازل شوه رب د دې سورت مکی سورت سره مکی صورت کی ذکر د غضب و غضب الله علیہم دی صورت کی هغه طائفه ذکر کوي چې باغ غضب دی چې يهوديان دي مکی صورت کی بیان د منافقینو دی صورت کی بیان د دوستۍ د منافقینو ذکر کوي د يهوديانو سره دریم مکی صورت کی نصرت د خز خاصو خوله بنت ثعلبہ دی صورت کی نصرت د مؤمنینو ذکر کوي موضوع د صورت ذکر د اشیاء خمسه ذکر کوي اول ابتداء د سلطنت د اسلام څنګه وشو دویم اسباب د بقا د دې سدي دریم اسباب د زوال د حکومت سدي څلورم عمل بالقران او ذلت نه جمع کیږي پنځم شرایط د استفاده د قران نه دا پنځه خبرې وځي دعوت د صورت زجر او تخویف خلاصه د صورت دی صورت کی دعوت توحید ذکر کړي ذکر دا اصل توحید دی اولایت بیا ذکر د تخویف دنیوی او دای مثال خودلې چې بنو قریظه دی او علت د عذاب د دوی خودلې سلورم آیت کې بیا انهم شاق الله ورسوله همدارنګي صورت کې حکم د مال پای بیان شوه و آیت او دای مصارف ذکر شوی دی آخر کی عظمت د قرآن او آخر د صورت مرتبط ابتداء د صورت سره بسم الله القادر باخراج الكافرین من جزیرة العرب چې قادر دی چې کافرانه جزیرة العرب نویستی الرحمن باخراج بني نذیر وهم اليهود من المدینة الى الشام الرحیم بالغلبة على المؤمنین باموال الكافرین سبح لله تسبیح بیان ای الله لرا هغه سيزونه چې اسمانونو کې دي او هغه سيزونه چې پزمکو کې دي الله د غلبه او الاده د حکمتونو والا دا بنو نذیر او نبی علیہ السلام ورغه معاصره کړه ویل منګه تلار راکزو کورونه به ورانول لرګي به ته اخیستل دروازه به پشاکړي او بوخانه هو تل وطن پر زمکه نبی علیہ السلام په صحابه تقسیم کړي والذي الله ذات ته اخرج الذين چويستي دا کسان کفرو چې کفر کړي من اهل الكتاب د کتاب د خاوندان يهود بني نذیر من دیارهم د کورونو د دوی نه چې په مدینه منوره کې دی اول الحشر دا اول حشر د پارا دا اول حشر د دوی او شام ته دویم حشر به د قیامت په ورځ دا د يهود آبادی چې کومه د اوالی ورته وي مدینه منورې نه پوښته حصہ کې ما زننتم تاسو دا ګمان نو اے مومنانو ان یخرجوا دوی بوزي ولل شدت باسم ځکه جنگ کې ډېر تکړو خدای ذلیل
وظنوا او د دوی ګمان دا و انهم مانعتهم چې یقینا دوی من بکی دوی لرهسونهم قلاګانې د دوی من الله د خدای د عذاب نه مضبوطی قلاګانې هم د خدای د عذاب نه بچ فاتاهم الله راغه دوی ته عذاب د الله من حيث داسې طرف نه لم يحتسبوا چې د دوی ګمان نو وقذف خدای واچاو په قلوبهم د دوی پته زړونو کې رعب ویرا یخربون بیوتهم چې خرابول کورونه خپل بیاidیم پلاسونو د دوی وایت المؤمنین پلاسونو د مؤمنانو هغه د ویل راشي دار سروران کې چې دا لرګي ځان سره ویسو فاتبرو سوچو کوي اول الابصار خوندانو د عقلونو ولولا ان كتب الله کلا نو مقرر کړي په دوی باندې الجلا وتل لعذبهم خدای عذاب ور کړي دوی ته په دنیا کې په قتل او سبي سره لک بنو نذیر سره چوک ولهم اشتدی د پاره په آخرت کې عذاب النار عذاب دور ذالک دا پر وجا بیانهم شاق الله چې دوی مخالفت د الله کړي او رسول او د رسول الله ومن يشاق الله سوک چې مخالفت د الله کی فإن الله شدید العقاب یقینا الله سخت عذاب ور کول والا دی ما قطعتم من لینه او ترکتموها قائمه على اصولها فباذن الله دی بوټي کجورو بوټي مرتدي مؤمنانو رو غرزول باغونه ورته وران نو منافقان به دا خو تاسو زیاته وکړو خدونی سه ګناه د چې دام رو غرزنه الله وای د خدای په حکم کړی ما قطعتم هغه چې تاسو غوڅ کړی ملي نتین د کجوري بوټي او ترکتموها یا امپریخی دی قائمتن ولاړ علی اصولها په ډډونو په باذن الله دا د خدای په حکم دی وليخزي الفاسقین او دې د پاره چې يهوديان فاسقان شرمنده او رسواش دی کرلې لزګونه کلونه کرل شوی بوټي د دې په مخ کې را غورځيږي نه چې دی ذلیل وما فعل الله چې الله بغیر د جنگ نه کمال تا ته در کړی دی مال پي الله رسول د الله تا هغه چې الله ور کړی دی رسول تا منهم د يهودو د بني نذیرنا فما وجبتم عليهم پستا سندی را وستی پاغه باندې من خیل سوار ولا رکاب النبياد الله کرے جنگ نه دی شوی ولکن الله يسلط رسله لیکن الله پیغمبر مسلط کوي پاچا چې خو خېشي د دشمنانو نه والله على كل شيء قدير الله پر چیز قدرت ہے مسلمان په جنگ نه دی راغلی په صلح راغله دې ته مال پی وای دا نبی رسول چې څنګه تقسیمای ما فعل الله هغه چې مال پی ور کړی دی الله رسول د خدای ته مینار القران د اموالو د کافرانو نه پر الله د الله د رسول لره او خوندانو د رښتې لره یتیمانو مسکینانو لره وابن السبيل او مسافر لره کایلا یکون دولتن دیر پارا چې دا دولت نشي بین الاغنیاء د مالدارو په منځ کې منکم استاسنا وما تاکم الرسول چې صدر کوي تاسو پیغمبر په خضوع غواخلای وما ناکم سن چې تاسو من کوي انو دا غینا پنته وداینه منشي واتقوا الله د الله نه ویریږئ ان الله خنن الله شدید العقاب سخت عذاب ورکول والا دی للفقراء المهاجرین فقیران و مهاجر لرا دا مهاجر و فقیران لورکا الذين هغا اخرجوا چې وستل شوی دي من دیارهم د کورونو د دوینا کورونو نو وستل شوی دي د کورونو نو وستل شوی و اموالهم د مالونو د دینا یبتغون لټی فضل من الله د الله نا و رضوان رضامندی وینصرون الله مدد کوي د الله او رسول او د رسول د الله اولئک دا کسانو مصادقون دوی رښتیا وایونکي دي په ایمان او jihad کې والذین کسانو ته هم ورکا تبوؤ چې برابر کړی دی دار کورونه مهاجر له مدینه کې انصار یاده والایمان او ایمان خالص کړي او اخلص الایمان من قبل مخکې د مهاجریننا یحبون منک ایمان دا چا سره هاجر الیهم چې دوی ته هجرت کړي مهاجر سره مینا کوي ولا یجدون فی صدورهم حاجه
او نمومی پی صدوریم پسینو د دوی کې حاجتن غوسه مما دا سنا اوتو چې مهاجرینو ته سور کړل شي نبی علیہ السلام مهاجرینو ته مال ورکړي دوی زړونو کې غوسه نه راځي ويسرون على انفسهم او غرقی دا مهاجرین په خپل ځانونو چې دوی سره د خصي زینې موږ سره کنیم خیر ولو کان به مخصاص اگر کبدوی فقر ومن یوق شح نفسه سوک چې ځان بچ کی د بخل د نفسنا فاولائک هم المفلحون دوی کامیاب دي کامیاب والذین کسان جاءوا من بعدهم چراغلی دی رستا د مهاجرینو نا یقولون وی ربنا اغفر لنا اے خدایا بخنو کی مونږ ول اخواننا الذین زمون ګورونو هغه تا سبقونا چې مونږ وړاندې تللی بل ایمان په ایمان سره ولا تجل مگر زوافی قلوبنا ظلن زمونږ کې غلن کینا للذین کسان تامنو چې ایمان راوړي ربنا رب زمونږ انک رؤوف الرحیم ته مهربان رحم کونکې علم تاسو د منافقینو تذکرہ کوي علم ترى تنګوري للذین کسان نافقوا چې منافقت کړي عبد الله ابن ابي او دا مرګري یقولون وایل یا اخوانی مرونو د دوی ته په کفر کې الذین کسان کفرو چې کفر کړي يهود د بني نذیر ته وای من اهل الكتاب د کتاب د خاوندان ورته وای لئن خرجتم لنخرجن معكم کچری تاسو ویستل شي د کورونو نا خامخا به مونږ موضوع تاسو سره هغه مدینه چې تاسو پکې نه بیا پکې مونږ څه کوو چې تاسو زې مونږ در سره سمزو ولا نتیو مونږ تابعداري نه کوو فیکم فی قتالکم تاسو په جنگ کې احد ادای چا بدایس کلا نبی علیہ السلام د مؤمنانو مرګرتیا مونږ نه کوو تاسو زمونږ مرګری یای وین قتلتم کچری تاسو سره څوک جنگ کوي لننصرنکم خامخا بس تاسو مدد کو دای يهوديان ته منافقین وي والله یشهد الله گواه انهم چقینن دوی لکاذبون دروغ وین کړي لئن نخرجوا کدیو وتلا یخرجون ما هم دی ور سره نوځي بنو نذیر وتل نو دی ور سره وځي ولئن قتلوا کچری دوی سره جنگ کیږي لا ينصرونهم دوی مدد نه کوي ولئن نصروهم کچری مدد وکړي ولن الادبار شاګانی بدراړی ثم لا ينصرون بیا بد دوی مدد نه ورزه د منافقین دیم د دوی مدد وکړي نتیجه بس شي دوی بشادر ګرځي تختیبه لانتم خامخا تاسو اے مسلمانانو اشد ډیر سخی رهبتن پویر کی پی صدوریم د دوی پسینو کې من الله د الله نه د الله نستا سو ویرا د دوی پزلونو کې د خدای نه ډیر د خدای نه تمره نه ویریږي او تاسو نه د ظالمان ویریږي ذالک دا په دی وجا بیانهم قوم دوی داس یو قوم د لا يفقهون چې نه پويږي په عظمت د الله لا یقاتلونکم جميعا جنگ نه کوي تاسو ټول الا فی قرم محسنا مگر پکلو کې محسنا چې مضبوط دي او من ورای جدر یا د دیوالونو شاته باسوم بینهم جنگونه د دې په خپل منځونو کې شدید ډیر سخت دي تاسو به هم تګمان کې په دوی جميعا چې دا ټول په اتفاق دي او قلوبهم زړونه د دوی شتا ګډ وډ دي ذالک دا پدې وجا بیانو قوم دسیو قوم د لا یعقلون چې نه پويږي کمس مثال د دې کمثل الذین پشان د مثال د کسان د من قبلهم چې په خوا د دینو قریبا نږدې ذاقوا ساک و بال امرهم بد انجام د کار د دی ولو عذاب علیم او شته دی د پاره عذاب دردناک کمثل الشیطان مثال د دی پشان د مثال د شیطان دی اذ قال للانسان چې کله انسان ته وایو کفر کافر شه فلما کفران کړه چې دا انسان کافر شي قال شیطان ورته وایي انی بریء منک ذبیزار امتانا انی اخاف الله رب العالمین زویره گم د الله نه چې رب د مخلوقات دی فکان عاقبته ما شیب انجام د دواړو انه ما د دواړه با پنار پور کی خالدین بیا همیشه به په دې اور کی
وذالک جزاء الظالمین او دا بدله دا د ظالمانو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله د ایمان والا او د الله نه ویریږئ ولتنظر نفس ودی وګوري هر نفس ما هغه عمل تا قدمت چې د وړاندې لېږلې لغت ثبات عمل لېږلې هغې کې د لږ سوچو کې چې ښه مې لېږلی که بد مې لېږل سبا نه مراد قیامت واتقوا الله د الله نه ویریږئ ان الله یقینا الله خبیر خبردار دی بما په څه تعملون چې تاسو کوئ ولا تکونوا مکیږئ کالذین دای کسانو په شان نسوا الله چې الله هیر کړو معنا ترکو ذکر الله د خدای ذکر پرې فانساهم انفسهم فانساهم پسیر کړیو دوی خپل ځانونه اولئک دا کسان هم الفاسقون دوی خارج دي د خدای د طاعت نه لا یستوی برابر ندی اصحاب النار د دوزخ والا او اصحاب الجنت د جنت والا اصحاب الجنت د جنت والا هم الفائزون هم دوی کامیاب دي لو انزلنا کچری مونږ نازل کړو هاذا القرآن دا قرآن علی جبل پغر رایتو خامخا بکتل وتا خاشعنا عاجزی کون کې به متصدیا ټوټه به من خشیت الله د خدای د ویرنا انسان نه متاثر کی وتلک الامثال دا مثالنا نضربها بیانو مونږه لعلهم دې د پاره تفکرون چې دوی سوچو کی هو الله الذي الله غزاد لا اله چې نشتا بل معبود موجود الا هو مگر یو الله دې عالم الغیب په غیب خبرو خبردار دی او شهادت په ښکارا خبرو والرحمن واغا مهربان دی رحیم خاص مهربان دی هو الله الذي الله غزاد لا اله نشتا بل معبود موجود الا هو الملک متصرف دی القدوس پاک دی دار ابنا السلام سالم دی د نقایصنا مومن امن ورکون کې دی المهیمن نگران دے پرسیز غلبے والا دے الجبار اچت دے المتکبر لوی کون کے دے لوی دے سبحان اللہ پاکی دا اللہ لرعما دا سنا اشرکون چی دوی خدای سره شریکان جوڑے هو اللہ الخالق دا اللہ خالق دے البارع موجد دے المصور تصویر ورکون کے دے پر رحم د مور کی لو الاسماء الحسنى دا پار خیستن مندی یسبح له تسبیح بیانې دلرا سيزنا چې اسمانونو کې او زمکو کې او العزیز الله غلبه والا دی الحکیم او د حکمتونو والا حدیث شریف کې دي سار مانځه درستا او د ودو کې دو ټیم کې درې کرته داسې سړی وای اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان او بیا دا درې آیتونه وی هو الله الذین تر اخره پورې الله تعالی به په دې ورځ د ډېرو ضررناکو څیزونو نه بچ کې او په دې شپه هره شپه دا معمول جوړ کړي او هره ورځ د سهار مانځ نه رسي سورۃ الممتحنہ مدنی سورت تلاوت اعتبار سره شپیتم سورت نزول اعتبار سره یو نویم سورت الاحزاب نرست نازل شه ربط د دې مخکې سورت سره مخکې اثبات د توحید او بدلایل دې سورت کې مقاطعه ذکر کوي دا چا سره چې څوک د توحید سره ورانی دیم مخکې سورت کې بیان د منع د تعلق و د منافقین او دې سورت کې منع د تعلق د مؤمنانو د کافرانو د مشرکانو موضوع د صورت بیان المقاطعان الکفار کافرانو سره تعلقات کټ کړي دعوت د صورت التباعد من الکفار خلاصه د صورت دوه حصے ده اوله حصہ دوم آیت پورې دې حصہ کې زجر ده هغه چا د پاره چې دوستانه کوي مشرکانو سره به مثال خوتل په بایکاټ د ابراهیم علیه السلام شو ګورې څنګه بایکاټ وکړ تاسو هم داسې دیمه حصہ دا تنه تر اخره پورې دي کې تسلی د نبی علیہ السلام او اقسام خودلی د مشرکان به دوه قیدی ذکر کړي د پاره د خزو
د صورت ابتدا حاتب ابن ابي بلتع بارک راغله هغه داسیو حاتب ابن ابي بلتع بدری صحابي دی بدر کې شرکت کړي نبی علیہ السلام اراده و چې په مکه حمله وکړي حاتب ابن ابي بلتع صحابي دی د خط لیکه مکی والا ته ولیکه چې نبی علیہ السلام په تاسو حمله کوي او د سې لخر بچي او سر به مکه کې او بل په مدینه کې خپل ځان غم وکړي او دا ورته په دې د وجه نه وکړه چې د بچي الته مکه کې د خیال دا چې کافر سره زه د احسان به په ور واړو ما نو بیا به دا شي زما بچو ته به ضرر نه رسي یا چې نه زما بچو له ضرر تاسو د په مقصد پوه شئ مقصد خو بد نه وکړه دا خط یې ښځې ته ورکړه ښځه مکې ته تله ښځې دا خط پټ په دې کونسیو کې چې کوم دی دغه کېښود شاته کونسیو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی د وحی په ذریعه خبر ورکړه چې ستا منصوبه کافرو ته ښکاري خط دی د ښځې سره نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ مقداد ابن الاسود اور سره یو کس نیم نو داولېږي چې لاړ صحیح پلان کیږي کې به ښځه ګیره کوي د هغې سره به خط یو خط پتې راواله هغه ښځې ته چې نبی علیہ السلام ورته ښودلی هلته یې ښځه ګیره کړه وایي راکړه خط وایي نشته تلاشي مې وکړئ ویې کړه وایي قسم دی چې ویښته به دې م ګورو تا سره خط دی راکړه د الله رسول دروغ نه دي ویلي بیا دې ځینه ورکړه وای دا چا در کړی وای حاتب بن ابي بلتع چې راغی حاتب بن ابي بلتع راووتو وای ولې دې داسې کړي هغه ورته قربان زه منافق نه یم چې ایمان مې راوړی بیا مې منافقت سوچم ذهن کې نه دی کړی خو صرف او صرف دقه دپاره مې وکړه چې د بچو خیال مې هغوی اوس عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي نبی علیہ السلام لا دانی اضرب عنق هذا المنافق ما پرېږده چې د منافق دا سټ وهم ختم نبی علیہ السلام ورته وایي نه تا ته پته نشته عمر چې حاتب بن ابي بلتع بدري صحابي دی او بدریانو باره کې خدای وایي اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم کوئ چې څه کوئ ما درته بخښنه کړې ده بدریانو ته خدای بخښنه کړې ده نو دا خیر دی خطا ته وشو خدای به ورته معافي وکړي دا د بدریانو څومره شان جبريل علیہ السلام راغی یو ځلی رسول الله سلام ته وایي ای قربان د بدریانو څه مقام دی ستاسو په ځمکه کې وایي د بدریانو دا مقام دی چې خیر و اهل الارض په دې ځمکه کې د ټولو نه غوره خلک بدریان دي چا بدر کې شرکت جبريل ورته وایي موږ هغه ملایکو ته په ډېره درنه سترګه اسمان کې ګوري چې کومو بدر کې شرکت کړي بدریان ملایکې موږ ته دغه شار معززې دي لکه تاسو ته چې بدریان صحابه دي اللہ زواجر ذکر یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والاو لا تتخذوا من سیئلات عدوی دشمنان زما وعدوی دشمنان عدوکم دشمنان ستاسو اولیاء په دوستۍ تلقونا تاسو غرزوی الیهم ماغیتا بالمودت اسباب د محبت وقد کفروا پتاخی سره د کفر کړي بما پاس جاکم چراتک کړي تاسو ته من الحق داقنا یخرجون الرسول استاس رسول د مکین راويسته وياکم او تاسو او ګنام دا وان تؤمنو بالله ورسول ربکم چې تاسو ایمان راړل او په الله چې رب د تاسو ان کنتم خرجتم کچری تاسو وتلی جهادن فی سبیلی جهاد لا پلارا د الله کی وابتغاء مرضاتی او د پارا د لټون د رضا زما تسرون الیهم تاسو پټوي غیلا بالمودت دوستی وانا علم بما خفیتم موزب ویم پاس چې تاسو پټوي وما پاس علنتم چې تاسو ښکار کوي ومن يفعل منکم چا چې دا کار وکړ تاسو نه فقد ضل سواء السبيل دے بیلار شد لار نیغنا یسقفوکم کاغی پتا سلاس برشی یکونو لکم آدان ستاسی با دشمنانش
یبسطو راوک دی الیکم تاسی تایدیهم لاسنا داغی والسنتهم جبی داغی بسوئی پا تکلیف وودو اغیدا خوخی لو تکفرون چی تاسو کافران جوڑ کی لن تنفعکم ارگز بگٹون رسی تاسو ترحامکم رشتہ دستاسو ولا اولادکم نولادن استاسو یوم القیامت قیامت پرس یفصل بینکم جدائی براولی استاسو پمینس کی واللہ تعالی بما باسو تعملون چی تاسو کوئی بصیر لدن کے دی قد کانت لکم اسوة حسنہ پتقی سرشت استاسد پارا اسوة حسنہ تابیداری خیستا پا ابراہیم علیہ السلام کی والذین کسان ماو چند سراو اس قالو لقوم پاو کی چخپل قوم تویلی انا براء منکم یقینا منگا بیزار استاسنا ومما داغو معبوداننا تعبدون من دون اللہ تاسو عبادت کوي ما سوا د الله نه ابراهيم عليه السلام د قوم نه بیزاری وکړه تاسو یې مو کوي کافران دي کفرنا بكم مونږه کفر کو انکار کو تاسو نه وبدا بیننا اخکار شوی زمون په منځ کې او تاسو په منځ کې دشمنی او بغض ابدا همیشه حتا تؤمنو بالله تر دې چې تاسو ایمان ولرئ په الله او د یوازې الا قول ابراهيم ستاسو په ارس کې اتباع د ابراهيم عليه السلام مگر په دې قول کې نشتا یا بي چې د پلار ته ویل لا استغفرن لك زبد تبخنا غل تاسو کافر لبخنه مغواړي وما املك لك از اختیار نه لرم تا من الله اذا الله د عذابنا من شهید شي ربنا رب زمونږه الیک توکلنا پتا زمونږه بر وسدا و الیکا نبنا او تا ته زمونږه رجوع دا و الیک المصیر او تا ته زمونږه درتلل دي ربنا رب زمونږه لا تجعلنا مگر زمونږه فتنه امتحان للذین کسان لرا کفرو چې کفر کړي واغفر لنا بخنو کی مونږ لرا ربنا ای زمونږه ربا انک یقیننت انت العزیز غلبی والا الحکیم د حکمتونو والا لقد کان لکم بدخی سرشت استاسد پارا فی مبارد ابراہیم علیہ السلام او داغ د ملګرو اسوه تابیداری حسنه خیستا لمن دا چا د پارا کان یرجو الله چومید لري د الله او یوم الاخر ومن يتولى سوچی محبت کوي مخ ګرځي وان الله یقینا الله والغنی بے پروا د الحمید صفاتونو والا تلاوت ہوگا اللہ ان یجعل بینکم چوب گرزی استاسو پمینس کی و بین اللذین آدائی کسانو پمینس کی عادیتم چی تاسو ورسر دشمنی کوئی منهم داغینا مودت دوستی سنگ با دوستی کیا غوی با ایمان روڑی ستاسو ورون بشی دوستی با مرسرشی والله غفور الرحیم الله بخون کې مهربان دی چې مخ کې کم ګناونه کړی لا ينهاكم الله نمن کوي تاسو الله تعالی عن الذين داغ کساننا لم يقاتلوكم في الدين چې دین بارک تاسو سره جنگ نه کوي کافران دی خو جنگ نه کوي ولم يخرجوني واستلی تاسو من دیارکم د کورونو تاسو نه خدای تاسو نه منع کوي ان تبرم چاوي سره احسان وکي وتقسطوا الیهم او انصاف کوي دا سره یقینا الله خو خي انصاف کوونکی انما يناكم الله یقینا الله منع کوي تاسو دای کسان نا قاتلوکم فی الدین چې جنگ کوي تاسو سره په بار د دین کې واخرجوکم تاسو استلیه من دیارکم د کورونو تاسونا وظاهروا علی اخراجکم او غالب شوی تاسو په استلو الله تاسو من کوي ان تولوم چې تاسو دوستیو کوي دا وای سره ومن يتولهم سوچ د دوی سره دوستیو کی اولایکا پس دا کسانو مظالمون دوی ظالمان دي اوس یو قانون ذکر کوي مؤمنان د پاره یا ایو الذین آمنوا ایمان والاو اذا جاءکم المؤمنات چکل مومن خزراش
مهاجرات هجرت کوونکی مکی نه راشي کافرانو د زینا هجرت فامتحنوهن په دوی امتحان وکړي چې ایمان کې صادق دي او که نه دي الله عالم الله خپويږي به ایمان نه په ایمان دا وي فین علمتمون کستاسو یقین شپ دوی باندې مؤمنات فلا ترجعون بیا مور کوي للکفار کافرانو ته یې کافرانو له مور کو ولی لا ولنهل لهم ناغوی حلال دی دوی لرا ولا هم او ندی یحلون روا دی لون دی خزل لرا ذکا کافر دی او د خاوند دی کافر دی او د مؤمن د نسله ورکه واتو منفقو او ورکه خاوندانو ته هغه چې سی لګولې دي کم مہر دی خزه ته ورکړی تاسو د بیت المال نه ورک ولا جنا علیکم نشته گنا پتا سنتن کیو نه چې تاسو ور سره نکاح وکئ اذا تیتمون نه چې کړه تاسو ورکې اجور او نه مہرونه خزرار د خاون نه خاون له مہر ورکه داواله ته کافر د خزه نسم درس پارله مؤمنانو لراله مؤمن دی بل مؤمن دی خزه سره نکاح وکي دا صورت کې چې دارالحرب نه راشي ولا تمسكوا بعصم الكوافر او تاسو منګولې مخ خوي بعصم الكوافر پاقت کافر او خزو تاسو خزه کافرای نو هغه باندې مکله کېږي واسالو غاړې ما هغه کافر لاله واسالو غاړې ما آسان پختم چې تاسو لګولي تا مہر ور کړې د خزه دي کافر لاله نو بس من خل ور پورې مده غوي شوازه رور پلار سره به ایت تاسو به دې پوښتې وليسلو دی غاړي ما آسان پخو چې دوی څه په خزو لګولې دي ذالکم حکم الله دا د الله حکم دی یحکم بینکم فیصله کوي تاسو په منځ کې الله پوهه دی او حکمتونو والا دی یعنی کما خزه تاثیر مشرکان الله ورته ټیک د تاسو شوخ ما ته مہر راک دا غینه تاسو تراله و تاسو شوخ ما ته مہر راک نو تاسو بیا مہر کوي د خزه د بل څوک نکاو وین فاتکم کچره لاړ شي تاسو نه شیون یو شی من ازواجکم د بیبیان تاسو نه الل کو پاری کافرانو لرا فاقبتم بیام کافرانو لرا سزا ورکړه یعنی غزا موکړه او غنیمت مونیو او دیو سړی خزت للی د کافرانو دا فآتوا الذين ذهبت ازواجهم ورک یغی کسانو ته چې خزه کافرانو لتللی دي مسلمه پسند غیان په کوچ دوی کمال لګولې مہر ورک چې د پېزان لبل بل ځکه واده وکي مہر روپۍ ورک غنیمت نه ورکې پیسې په مسلې باندې واتقوا الله الذي دا ذات نو ویریږي انتم بی مؤمنون چې تاسو په ایمان لرونکي یې دا دویم قانون دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یا ایو نبی پیغمبر اذا جاکل مومناتو چکلا تا تراشی مومن خزی یباینا کتا سر بیعت کئی علا پد خبره الله یشرکن بالله چې شرک ونه کوي په الله شی آیا شی ولا یسرقنا نبغلا کوي ولا ازنینا نبزنا کوي ولا یقتلنا اولادهن نبوجنی بچی د دوی ولا یاتینا نبرات کوي به بهتان بهتان باندې یفترینو چې د جوړ کی بینای دین د لاسونو دوړان دی ورجلین او د خپو دوړان دی یعنی یو غلط کارو کې به خاون له منسوب کی د سیمون کی د سیبم نه کوي ولا یاسین کستانا فرمانی نه کوي په معروف ان پروا کارونه کې او تاسو سره د خزي بیعت کوي وبایهن دوست بیعت ورکا او بیعت په پلاس نه یګو غیبانه بیعت دینه د سوپیانو بیعت ثابت شه تو سوپیان بیعت خزو سره کولې ا بستا په واسطه کوي خاون بوي الفاظ په خاون ته وي خزي لدی داسي وای چې داسي توبه و باسي او دا د اعمال یا په پرده کې ورته وای تاسو په دې پوښتنه ما په خبرو پوي نشم ان الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې مهربان عائشہ رضی الله تعالی فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم کلم داسې نه دی کړی چې بیعت کوي خزي سره په لاس یا ایو الذین آمنوا ایمان والاو لا تتولوا دوستی مکوي قوم اند داسې قوم سره غضب الله علیهم چې الله غضب کړي پای چې يهوديان
قد یئسوا من الاخرت دین امید دي د اخرت نه کما یئس الکفار لک څنګه چې نا امید دي